وکړه کار تا په د پیسې ورکړي وای چر دی راړ نو پیزار کې تنه واخلا لوخي بزو وینځم کټوای بز په خوم پیسې بچونی ته نه لګي ساده کمال دی دانه جوکا ورشتو ته دوره تر اغلم حضرت صاحب را لګلم نو د کوات یو څو طالبانو مزه پیجندم نو هغه مانه شرجامی وي او مولانا صاحب د ورشتو څه زمانہ کې د شرجامی دوره وا خلق به شرجامی دوره باغ کولا نو طالبان ما ته چې ته غچنه ته چړ غواړي زه چاره دتنو نو به اخر دا فیصله وکړه چې لوخ به وینځي د چونی پځای ما خاوین زمبا ما شرجامی لولو مولانا صاحب را غرست ناستو هغه درې سلو کسو شرجامی کې بناستو ما چې شرجامی وې نو مولانا صاحب ماته کوم ځای شرجامی ویلې نو طالبان راجم کړ شرم ونه درځي دا کوم مولا دې شرجامی څنګه وایي دا څه خدای څخه کمال ولولي اپد تاسو لچی کار کوي نو زه معاف شم شرجامی په برکت معاف شم زوام شرجامی کتاب دے کما شرجامی نه ویلې ته خور ته تلم د نای جمعات دا اوس چې مرشد د پلارو طالبانو تاسو کوی سوې شریقه وچا څه کوي د څخه دا وچنه دي نو ته تاسو کا ما نه تاسو کو نو دې ته لاس کا زما د قسمت یو پیسې نو زما بقم داسې دي وزم زما بغداد دي چې عجز غریبی نه زما نه چې لوګو نه مالدار چې به مانه پیژني دې متنو ګوري که سره روړی نه زما مخې خوري ا کړي چې پاکي نه ځان دا نوې چې سوچته اره یا لوګو دا نوې چې سوچته اره الله اړو دا مې نه چې سوچته دا سی واسي وړه اره انا جیل کې پیسې نو مال مسلم ثبوت کامل راکا اوس ما سره دي نو خط ماته عمر دې سره مې 15 کال وي نو تاو دا کتابونه اوس نه یاد کړی دي نو ماته مختار دې مولا دې مې امامته درک نشته مې ځدی مانه امتحان واغست نو قاعده دا و چې دیوبند کې پاس شینه په 15 مر ډوډۍ ورکړي نو ماته پلار دې شته نه نه وی امامتی درته پاتې مې د ما پلار له ورتلنه به سبق سره وای ما تاسو له ویلې ده تعالی 1500 کلکته والا درکېو په 80 روپیا باندې دیوبند کې ناشته خو خدای رضا کې کنه یو مې زوم دی له وام ما سره چیر چار کړو نو دې بوتل ماجګر متمم ته